چې ته زما وطن کې نیفرایډ دی، ګرینایډ دی، کرومایډ دی، لیتیم دی، یورینیم دی، ګیس دی، تیل دی، کویله ده، دا هر څه چې ته زما نه والې نو زما سره پاتې کېږي دلته څه. نو دا زمونږ د دولتونو نه، دا زمونږ د بقا جنګ دی، دا زمونږ د مرګ او ژوند جګړه ده. او دا لکه څنګه چې کلاباغ ډیم چې دی، کلاباغ ډیم بالکل زه به په جټه پښتو کې چې څنګه هغې سر خوړلی دی، انشاءالله دغسې به دام سره خوري. د اټک نه پورې غاړه آبادي ده، خوشحالي ده، یو سکون دی، آرام دی، مخ په بره تګ دی. او دولتونه زما دي، ته یو غنم او وریجه پیدا کړې او په هغې باندې زه د پاسېدو نه ویستم. 2014 الیکشن هم عوامي نیشنل پارټۍ ګټلی، د 2018 الیکشن هم عوامي نیشنل پارټۍ ګټلی، او د 2024 الیکشن هم عوامي نیشنل پارټۍ ګټلی. دا موږ ویستي د دې نه یو چې که دا 18 ترمیم چې دی، دا صوبایي خودمختاري چې ده، دا د دولتونو چې دي، دا د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت چې کنټینیو وساتلی شو او د دیو مخکې لاړل او دیو دغه وشو او دیو پاتې شو په اقتدار کې. نو د حق دا جنګ چې کوم دی 18 ترمیم به بالکل منوانه عملي شي، او چې هغه عملي شو نو دا داسې دی چې پښتون هر سړی به د برونایي د ښار نه زیات مالداري که زمونږ په خپلو وسایلو خپل اختیار شو. دا تاسو چې د ټولو دریځو اورئ، زمونږ چې د حتی چې د پی ټي آی چې په صوبایي حکومت، د پی ټي آی صوبایي حکومت دی، مسلم لیگ مرکزی حکومت دی، جماعت اسلامي، جے یو آی، چې څومره پولیټیکل پارټیز دي، دا ټول چې په پارلمان کې نمایندګي موجود ده، هغه ټولې پولیټیکل پارټۍ هم او هغه هم چې د چا په پارلمان کې پارلمان نه په زور ویستې شوي دي او موجودګي نشته، هغه هم موجود وي. دا جنګ چې دی دا بالکل دا د پښتون د بچي د خولې نوڼۍ چې ده که نه، دا قبضه کول دي، دا غستل دي او په زور غستل دي. نو د مونږ دپاره، د پښتنو دپاره د دې نه لوی د جنګ چې کوم دی دا بل کېدی نه شي. مونږ آل پارټیز کانفرنس یوازې نه، دا خو د دې دپاره وکړو چې دا زموږ د تحریک یوه حصه ده. زموږ مرکزي صدر ایمل ولی خان د دې حده پورې خبره کړې ده چې حقوق یا ازادي یا د فرنګي په وخت کې باچا خان کړې وه چې باچا خان خبره وکړه د فرنګي نه ازادي وه، او یا نن چې کوم دی ایمل خان کړې ده، ځکه چې ته زما وطن کې نیفرایډ دی، ګرینایډ دی، کرومایډ دی، لیتیم دی، یورینیم دی، ګیس دی، تیل دی، کویله ده، دا هر څه چې ته زما نه والې نو زما سره پاتې کېږي دلته څه. نو دا زمونږ د دولتونو نه، دا زمونږ د بقا جنګ دی، دا زمونږ د مرګ او ژوند جګړه ده. او دا لکه څنګه چې کلاباغ ډیم چې دی، کلاباغ ډیم بالکل زه به په جټه پښتو کې چې څنګه هغې سر خوړلی دی، انشاءالله دغسې به دام سره خوري. نه زمونږ د اعلان چې دی نه جذباتي دی، نه زمونږ د اعلان د چا خلاف دی، نه زمونږ د اعلان د چا په ضد کې دی، نه زمونږ د اعلان د پوینټ سکورینګ دپاره دی. بالکل دا زما د بقا جنګ دی. نو چې زما د بچي د خولې نه نوڼۍ ځي، زما د بچي رزق ځي، زما د بچي سبا ځي، او زما د بچي دولتونه ځي، زما د بچي خزانې ځي، نو مونږ به څه کوو؟ دا پښتون ولس به څه کوي؟ مونږ ګناه څه کړې ده؟ مونږ کفر څه کړی دی چې ته د هغه ځای نه ماله بم را لېږې، ماله ټایم بم را لېږې، ماله زما بارود را لېږې، ماله او د اټک نه پورې غاړه آبادي ده، خوشحالي ده، یو سکون دی، آرام دی، مخ په بره تګ دی. او دولتونه زما دي، ته یو غنم او وریجه پیدا کړې او په هغې باندې زه د پاسېدو نه ویستم. او زما د وطن نه د ورځې په عربونو روپو چې کوم دی د دنیا نعمتونه وړې. ګوره چې لیتیم یو څیز که ما تاسو ته حساب وکړو، ته زما د وطن چلغوزی چې دی د اعظم ورسک نه چې والی او ته د انګور اډې پورې ځې په وزیرستان کې، دا په 15-14 کیلومیټره بالکل چې څومره ستا نظر لګي دا د چلغوزي ځنګلې دي. په واڼه کې د هغې د ورېتولو دپاره زه به جټه پښتو ویم چې هغې کوم پلانټ دی هغه خراب دی، هغه ورېتولو لم لاهور ته وړي، په هغې باندې د هغه لوکل خلکو قبضه هم نشته. تاسو به څه وایي په دې کې چې کوم پاکستان تحریک انصاف دی چې په اقتدار کې ده، هغه به دا بل مسترد کړي د اسمبلۍ نه که نه؟ هغوی خو ښکاره خبره ده چې هغوی شکیل خان په اسمبلی کې د هغې مخالفت کړی دی. ارباب شیر علي خان مرکزي د هغوی نیشنل اسمبلی ممبر دی، نن تاسو واورېدو. تنظیمي سړی علي اصغر خان چې کوم د صوبې جنرل سیکرټري دی هغه تاسو واورېدو. دا ستاسو د مخې خبرې وې چې هغه ټول وایي چې ظلم دی.
دا جنگ چې دی چې دا د پوینټ سکورینګ هم نه دی او دا د ووټ او د الیکشن هم نه دی، دا بالکل زما د بقا جنگ دی، زما د سبا جنگ دی. نو په دې کې چې هر پښتون دی او د هر واک آف لایف دی په کار دی چې راپاسي او د دې تپوس څه ګڼئ عوامي نیشنل پارټي د دې ورځې دپاره د ایوان نه بهر ساتلی شوي وه که نه؟ مونږ چې دا خبره به ډېره اوږده شي. د 2018 کې چې د 18 ترمیم راغی که نه جي 2014 زه په دعوه سره وایم چې 2014 الیکشن هم عوامي نیشنل پارټۍ ګټلی، د 2018 الیکشن هم عوامي نیشنل پارټۍ ګټلی او د 2024 الیکشن هم عوامي نیشنل پارټۍ ګټلی. دا مونږ ویستي د دې نه یو چې که دا 18 ترمیم چې دی دا صوبایي خودمختاري چې دا د دولتونو چې دي دا د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت چې کنټینیو وساتلی شو او د دیو مخکې لاړل او دیو دغه وشو او دیو پاتې شو په اقتدار کې. نو د حق دا جنگ چې کوم دی 18 ترمیم به بالکل منوانه عملي شي او چې هغه عملي شو نو دا داسې دی چې پښتون هر سړی به د برونایي د ښار نه زیات مالداري که زمونږ په خپلو وسایلو خپل اختیار شو.